بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ربي زدني علما. وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام علماء کرام او محترم ورونو، الله سبحانه وتعالى پمونگا او تاسو باندې لوی فضل، احسان او سود کو. دغه مبارک مجلس کی الله مونږ ته د شرکت توفیق راکو چې هغه کې د ختم قرآن او د ختم بخاری ترتیب ده. ما د استادانو صاحبانو دا خبره اوریدلې ده چې په دوو مجلسونو کې په خصوصیت سره دعا قبليږي. یو د ختم قرآن مجلس، دویم د ختم بخاری مجلس. دا الله مهرباني د مجلس کې دواړه جمع دي، نو ظاهر ده چې دلته به څومره د دعا مقبولیت وي چې کله الله سبحانه وتعالى مونږ ته داسې مجلسونو کې د شرکت توفیق راکړي. دې کې بیا د دعا اهتمام پکار دی، د خپل آخرت، قبر، قیامت او د حسن خاتمه چې دغه زمونږ لوی مراحل دي. اوس حرم شریف کې یو ملګری خبره کوله چې دا مسله ده چې کله څوک حرم شریف ته لاړ شي او په بیت الله شریف باندې اول نظر پریوزي، نو دغه وخت کې دعا قبليږي. ساتلس مقامات د دعا د قبلېدو لیکلي دي کتابونو. یو موقع پکې دا ده چې کعبې ته په کتو باندې نو هغه یو ډېر لوی عالم محدث بزرگ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمه الله مونږ دغه سره قافله کې را روانو حج لا. زما د ډېر وخت نه دا خیال چې زه به ګورم چې یاره
شیخ سب کعبه ته مخامخ شي کعبه ته وګوري چې دې څه دعا غواړي چې کله مونږه راننوتو په دروازه باندې نو د ښکته کتل ځکه چې کله په کبابي پاد وي کبابي ملک عبدالعزیز دروازه باندې څوک دننه شي نو کعبه شریفه واضح ښکارېږي نو هغه د چوت نه کتل چې غیر ارادي مې نظر ونه لګي ښکته یې کتل او روانو چې کله مطاف ته راکوز شو او کعبې ته نږدې شو نو یو دمې بره وکتل او ویلیا الله د مرګ په وخت کې کامل ایمان را نصیب کې دا موقع په دې مخ کې دی موقع او په دې وخت کې موږ د حسن خاتمه بیا دنیا کې موږ عاجز یو فقیران یو محتاج یو هر آن هر غړی نو دې مجلسونو کې د خپلو غټو او د وړو ضرورتونو د پاره دعا غوښتل په مینا محبت سره شریکېدل پرون یو ځای کې ختم بخاري او محتمم صاحب هغه راغې شکریه ادا کړه د ټولې مجمع د علماء کرامو د امورونو تاسو مهرباني وکړه زمونږ په مختصر وینا باندې تاسو خپل اوقات فارغ کړو او دلته رالی ستاسو مهرباني شکریه بیا زه بیان ته کېناستم ما وی آرزو کوم ما وی خیر محتمم صاحب مدرسې والا کاغه مونږ ته په خیر وایي زمونږ شکریه ده قرباني دي ښه خبره ده خو زمونږ هیڅ مهرباني نه زمونږ څه مهرباني خو په مونږ باندې الله وکړه دا وخت به زمونږ چېرته تېرېدو او شکر خو مونږ له او شکریه د الله ادا کول پکار دی او بیا د دغه مدرسې والو شکریه ادا کول پکار دی چې دوی د کال په شروع کې په شوال کې سبقونه شروع کړل په ګرمۍ کې په بارانونو کې مدرسې ته راتلو اهتمام واړه سمبالول هغې ته سبقان ښودل دارنګې دغه وړو په تکالیفو کې راتلل ثابت کال د شوال نه د دې وخته پورې روزانه دغه مونږ ولیدل څومره واړه داسې یو کال حاضري کول آسان کار خو نه دی پوره کال کې څومره حالات ناراضي حاضري کول بیا کله داسې وشي پروس کالي مونږ سره مدرسه کې یو طالب او هغه پروس کالي نه بل کالي چې هغه په اته کال کې چوټي نه وکړي چې کله نه مدرسه کې داخله شو د دورې حدیث پورې چوټي نه وکړي نو هغه خبر په هغه باندې شو سپیکر نور وړم کوشش شروع کو سکه الحمدلله اتم شومان داسې راغلي چې داغي دورې حدیث ختم کېدو ور ده په اته کال کې هغه چوټي نه کړي اوس کال چوټي نه کول اته کال چوټي دا څومره دا واړه همت کوي په دې کې به دوی په کور کې په خپلوانو کې څوک بمري هم مور پلار بیماری په خپل بیماری د طبیعت ناسازه کېدل عرض دا چې د ماشومانو د طلباو د استادانو دومره قرباني وکړه ثابت کال او چې کله د دعا د قبولیت مخرغله چې نن د الله رحمتونه په دې علاقه نازلېږي او د دعا د الله قبلېږي نو دوی موږ ته اطلاع وکړو چې تاسو راشئ موږ یې خبر کړو نو دوی له دې الله جزای خیر ورکړي داسې مجلسونو کې موږ په خوشحالۍ په خیر و برکت سره او د الله احسان وګڼو قرآن عظیم الله سبحانه وتعالى دنیا ته راولېږو په داسې حالت کې چې ټوله فضا د قرآن عظیم مخالف وه هیڅ څوک د قرآن اورېدلو ته
په قرآن ایمان راوړلو ته تیار نه و. الله قرآن راولېږو، د قرآن د پاره معلم پکارو. د قرآن اولنی معلم الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن. د قرآن عظیم اولنی طالب العلم شاگرد حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، او د قرآن عظیم اولنی درسگاه غار حراء. د قرآن عظیم دویم معلم او مدرس حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. دویم طالب العلم او شاگرد ابو بکر صدیق و سر صحابه کرام صحابیات. او دویم درسگاه و مدرسه دار ارقم، چه دار ارقم کی با صحابه کرام جمع کېدل. دا اوس دار ارقم کم ځای کې چې دا اذان خانه ده په بیت الله شریف کې، داسې د شیشو یوه کمره جوړه کړې ده، مؤذن پکې اذان کوي. اوس خو مونځ هم د هغه ځای نه د وجوهاتو په بنا باندې امام هلته ودرېږي د لرې نه. نو دغه دار ارقم و. دا د قرآن عظیم دویم درسگاه و. د قرآن عظیم دریم درسگاه دا مونږ او تاسو چې ناست شو، دا دارالعلوم دارالقرآن. دا د قرآن دریم درسگاه د دې د علما، د محدثین، د قاریان صاحبان، حفاظ، دا د قرآن عظیم دریم معلمین او دغه طلبا دا کم فارغ شو، مخکې فارغ شوي دي، دا کم روان دي، دا دریم طالب العلم دی د قرآن عظیم. اوس دې نه مونږه اندازه لګولی شو چې د دې ځای دا په کوم ځای کې مونږ ته الله د ناستې توفیق راکړو، د دغه کوم علماو طلباو سره الله مونږ شریک کړو. دا په الله په مونږ څومره لوی سود وکړو، مهرباني وکړه. اگر چې حالات داسې د ځمکې دي، خاورې دي، دیوارونه او ستنې شته او له پاسه پې چت نشتی، د حیرانېدو خبره ده. خو بل طرف ته وګورئ، حضرت مولانا محمد حسن جان مدنی رحمت الله تعالی علیه استاد صاحب هغه فرمایل الله پاک دا قرآن او دا دین دا الله داسې ساتلی دی چې دا صرف د الله د پاره د دې سره د دنیا څه شیان خلط کړي نه دي. ویل الله سبحانه وتعالی کعبه جوړول غوښتو، بیت الله شریف، او ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو د مخکې نه د کعبې دغه ځای مقرر و. بعضې تاریخونه لیکلي دي چې دا کعبه مبارکه چې په کوم ځای ده د دنیا د پیدایش نه 2000 سال مخکې په دغه ځای چې دا ټوله ځمکه اوبه اوبه وه، په دغه ځای باندې زګ جمع شو او په هغې باندې فرشتو ته حکم وشو او کعبه پې جوړه شوه. بهرحال بنیاد د هغه ځای نه را روانو. ویل حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې الله حکم وکړو د کعبې دپاره الله څنګه ځای مقرر کړی و، داسې ځمکه چې نه پکې ګوټ اوبه شته، نه پکې شنه پاڼه شته، تور غرونه دي، ګټې دي،
شګي دي کارونه دي ورندم کې دې شو چې الله پاک حکم کړی وی چې دغه کعبه شام کې جوړه کا شام حلب څومره ښایسته ښار دی په شام په مصر کې څومره ښکلي نهرونه دي دجله فرات نیل قلزم دارنګې باغونه میوې ګلان ښکلی موسم د کال 12 میاشتې لیکن شیخ ابراهیم الله فرمایل کچری کعبه په شام کې وې مصر کې وې نو که بیا څوک تللی شاید یو ذهن به دا مو چې حج لازم عمرې ده خو زه لاړ به شو مصر او شام خو به وینو او د هغه ځای نهرونه او دریابونه د هغه ځای میوې او ګلونه او د هغه ملک خوبصورتي سیر سپاحت والا ځي سیاحت والا کسان ځي الله سبحانه وتعالی د کعبې دپاره داسې ځای مقرر کو چې که څوک ځي نو صرف د الله دپاره به ځي صرف د حج او د عمرې دپاره ځي هلته داسې څه شیان نشته چې د هغې د لیدلو نیت وکړي چې څه وګورم یو د ګلانو ونه نشتی بوټی نشتی یو میوهداره ونه نشتی موسم خو چې څوک په ګرمۍ کې تلي دي هغو ته یې پته ده نو الله سبحانه وتعالی کعبه داسې وساتله چې که څوک کعبې له ځي نو صرف د الله دپاره قرآن عظیم دین الله داسې وساتو نن دا کوم خلکو د خپل بچي فارغ کړي دیو 10 سپارې قرآن یاد کو دغه مور و پلار په دې پوه دي دغه مشران په دې پوه دي دې بچي چې حفظ وکړو دته پاکستان کې د 2 پیسو نوکري نه میلادېږي دغه د دوره حدیث نه دا ماشوم نن فارغ شو دې دا سند ویسي د 2 روپو نوکري دته نه میلاویږي دغه د مدارس صورت حال ساسو مخکې دی که دلته څوک راځي بچی قاعدې له راولي او که بخاري له راولي نو د هغه غرض دا چې صرف د الله دپاره د الله دین اوچت شي ټول وایي الحمدلله دا د الله مهرباني ده مونږ په دې خپله ورځ مطمئن یو مونږ په دې خوشحاله یو البته بل طرف ته امتحان هم دی په حکومتونو هم امتحان دی په مسلمانانو هم امتحان دی که د حکومت په سطح شي یو سکول یو کالج یو یونیورسټي هغې څومره دنیا ځمکه ګیر کړي دي او د هغې د تعمیر د تفصیل څه ضرورت نشته مخکې ټول تعمیرات مکمل شي او کرسۍ او بینچ ولا راوړی شي قالین راوړی شي وروستو بیا داخلي شروع شي د هغې دپاره عمله راځي اب په یو طرف ته بل طرف ته زمونږ کورونه څنګه دي مونږ که څومره خلک شته چې هغو څومره اعلی کورونه او دیرې او حجرې شته دلته کې د قرآن عظیم کور د هغې دا صورتحال دی اسماني چت دی ځمکې فرش دی ولې د دغې به الله د قیامت په ورځ تپوس نه کوي دا علما کرام ناست دي په مال کې دوه شرعي حقوق دي یو مقادیر شرعیه زکات دی نو په چا فرض دی په چا نه دی څومره مالیت پکار دی سره سپین څومره پکار دي که د ځمکې زکات دی نو د هغې څه ترتیب دی که د څاروو زکات دی نو د هغې څه ترتیب دی که د فصلونو او د میوو نو د هغې څه هغې خپل تفصیلات دي دویم شرعي حق پکې دا دی چې که د دین ضرورت و دینی ضرورت و نو چا سره پیسه ټکه شته په هغې باندې فرض ده چې پیسه خرچ کړي مسجد نشته په محله کې نو د محلې او د کلي په مسلمانانو باندې فرض ده چې دا مسجد جوړ کړي او د مسجد آبادي داسې پکار ده لکه څنګه چې د کلي عمومي آبادي وي
که خپل کورونه مپاخه دي او برابر دي مسجد هم داسې پکار دی او که مسجد کې دي کشته او د منځګزارو ځای پوره کېږي پیسې د خپل جب کې کېده که په کلي کې د قرآن او د احادیثو دپاره کور شته مدرسه شته او د هغې ضروریات پوره دي کم طلبا چې آسماني کتاب یادوي د آسماني کتاب نه چاپېره ګرځي یا د قاعدې ناظرې په اعتبار سره یا د حفظ د تجوید په اعتبار سره یا د معنا او د تفسیر په اعتبار سره او احادیث یادې د هغو دپاره دارالاقامه هم شته او د هغو فرش او د هغې مدرسه او د هغې اودسونه او د هغې د یخې د اودې سهولتونه ټول شته او خوراک سره کې برابر دی خپلې پیسې دې جب کې کېده پته یې نور څه حق نشته هر کب پوره دی او که نیمګړتیا نو ستا جب کې چې پیسې دي په دې کې شرعي په دې کې د قرآن حق دی یوازې دا نه چې ته به مدرسه جوړه کړې تا ته به ثواب میلاو شي ثواب په خپل ځای دی هدې به په قیامت کې دا دویم شرعي حق دی تاسو د علماو نه تپوس وکئ دا خو دې دپاره نه دي چې تا زکات ورکړو باقي ټولې روپۍ په روپۍ نه پاسه جمع کوه که څوک مسلمان د ولږي نه مري په تاسه نشتي که مریض مري په تاسه نشتي که قرآن په ډاګه ځمکه باندې سرتور پروت دی په تاسه نشتي پیسې جمع کوه ځان لا جیدات جمع کوه نه دا په قیامت کې به تپوس کیږي دا شرعي حق دی بهرحال عرض ما دې پورې کوو چې دغه قرآن دا نن په دنیا کې مظلوم کتاب دی دغه دین اسلام دغه دین دغه معنی مخکې ښه علماو ماشاءالله ښه تفصیلات بیان کړو دغه دین مظلوم دی د هر طرفه په ده باندې ظلم کیږي که دی په غټه سطحه والې په ټوله دنیا کې نه په پاکستان او نه په ټوله دنیا کې د دنیا په سطحه د دنیا په مخ یو ملک داسې نشتی چې په هغې کې د قرآن عظیم قانوني که څوک خودی شي بعضې ملکونو کې صدفات شته د خپل حفاظت لپاره قرآن په خپل اصلي شکل شریعت مبارکه په خپل اصلي شکل په ټوله دنیا کې څوک نشي ښودی نو د قرآن یو حصه معلق ده په دې اعتبار سره د کمی تعلق چې ساتي د اسلامي خلیفه سره الله پاک پاکستان ته او ټولو اسلامي ملکونو ته کامل ایمان والا خلیفه نصیب کی امین وایي خلیفه پکار دی خلیفه نبی ایمان والا خلیفه نبی مسلمان خلیفه نبی بیا قرآن معلق دی د قرآن احکامات دا چې ته د ختمونو کتاب دی پخوا به ورسره نور څه کېدو په غوجله کې به یې ښودو چې لاندې تې څاروي اوړي بیا پی زیات کوي په درشل باندې له پاسه به وله ځای جوړ کړی بیا څه وخت وروستو که جینۍ واده کېږي نو د هغې سره یې ویسئ هلته یې ورته کولاو کوي وښایې ورته نور څه رسمونه د قرآن څه اوس په دې وخت کې د بازارونو ته او د بارګینونو ته او د حلقو ته ورشه یا ته قرآن وخوره یا یې ماله راکړه یا یې وخوره یا یې ماله راکړه دا د دې کتاب دی که دا د قرآن توهین نه دی نو څه دی بیا چې نیکان خلق دي ښه خلق دي نو هغه به صرف د ختمونو دپاره استعمالوي دا د ختمونو کتاب دی دومره زره پیرې پلانه صورت ووایه حاجت به دې پوره شي او دومره پلانه ووایه مریض به دې جوړ شي انکار نه کوم زه د دې نه چې قرآن ووایه مریض دپاره سورې فاتحه کې شفا ده ټول قرآن شفا ده مریض پې دم کا خو دې له صرف دغه حیثیت ورکول یوې زنانه ټلیفون وکړو ما ته وایي چې ته دا جي ما بیا نوم یې زما واغست
یو ضرورت مې دی ډېره غټه مسله ده مونږ ته ما وی چې زه خو زما د اوس خبره نه ده خو زما ورور دی او زمونږ د وړو استاذ دی او زمونږ لونه تاسو سره فارغه دي او مونږ له یو ختم کول غواړي مونږ ته ډېره غټه مسله ده څه ختم کول غواړي چا راته ویلي 6,000 پیرې سورې تغابن وایي ما وی چې دوی سره ډېر طلبا دي طالبات دي دی به ووایه مونږ خو 6,000 پیرې نشو ویلی ما زړه کې وایي چې طلباو د طالباتو سره دومره وخت نه وي چې هغه پکې اودس وکړي یو کتاب نه کینی او بل تپاسی هغه داسې وزګار بلوچستان والا ورته لایه وایي هغه داسې لایه دي چې ناس به یې تاله به ختمونه کوي هغوی ته دومره کار پروت دی چې د هغې نه نه وزګارېږي خیر په دې خو هغه نه پوهېده هغې ته ما ووایې ما که زه دې ټولو طالباتو ته او دې طلباو ته ووایم او دا 6,000 پیرې سورې تغابن دې ووایې بیا خو به پې د دې حاجت پوره کېږي ستا خو به پوره نه شي د دې حاجت به پوره شي ویل دا څنګه ما د دې داسې مثال دی چې ته ما ته وایې چې زه ډېره زیاته وږې شوې یم دغه دی دې طلباو له ډوډۍ ورکړه چې ماړه شي نو که طلباو ډوډۍ وخوړه خو به طلبا ماړه شي ته خو به هله مړېږي چې تا وخوړه نو دا به اوس سیچل کېږي زه خو نشم ویلی ما یې تا ته ویلي چا دي 6,000 پیرې سورې تغابن په دې کې خو به د باقي قرآن هجر هم راشي قرآن د اول نه شروع که روزانه تلاوت کوه او د حاجت لپاره مې ورته صلات الحاجت او طریقه وښوده هسې عرض مو دې پورې کوو چې قرآن زیات نه زیات په مسلمانانو کې ختمونه د کم مقصد دپاره نازل شوی دی قرآن زما په خبره به په دې ځان پوه کوئ داسې نه چې زه د ختمونو نه او د دې نه خلاف نه کوم خو زما غرض دا دی چې دا قرآن عظیم دی نازل شوی څه دپاره دی څه غرض لري دا خو یو طرف ته د دنیا دپاره قانون دی د ملک دپاره عین دی او د عام مسلمانانو لپاره د ژوند د تیرولو ترتیب دی نو یوه حصه کم چې د حکومتونو سره تعلق دی هغه خو معلق پاتې شوه خو دا دویمه حصه د کمې تعلق چې زما ستا سره دی ځکه زه دا عرض کوم چې قرآن دا مظلوم کتاب دی قرآن عظیم دغه علماء کرام ناست دي د میراث د حکم ډېر تفاصیل بیان کړي علماو نه تپوس وکړئ نن د مسلمان کې د میراث نوم هم نشتی چې میراث څه ته وایي دین نن مسلمان ځان له پخپله جوړوي یوه طبقه د مسلمانانو داسې ده چې څوک مړ شو میراث د هغه چا دی چې د چا په لاس کې و که هلک مړ شو د پلار په لاس کې میراث و د هغه ښځې ته د څه نه میلادېږي بچو ته نه میلادېږي واقعیت ته نشم بیانولی روز مره را روان دي او که د دوی په لاس کې و نو د هغه مور او پلار ته د څه نه میلادېږي که ښځه مړه شوه او لس تورې کالی پاتې شو هغه د چا دی د خاوند هغه به لاړ شي سبا به بله ګلالۍ راولي کالی تیار دی یو طبقه خدا ده چې د چا په لاس کې و د هغه شو او کم چې دینداره خلک دي هغه میراث که د زنانو سبا ته یې به رواني جومات ته او مدرسې له به ویسي دې نږدې ورځو کې یو سړی مړ دی نو هغه لوڼه هم داسې غربت دی دوه لوڼه په ډېر کمزوري ځای کې واده دي زامن نه یو ګزارش دی او دوه درې هغه ډېر زیات کمزوري دي مشر چې دی کم چې لږ مالدار دی دوکاندار دی هغه د پلار نه چې څه پاتې شوي هغه راواغستو په 100 لکه روپۍ په یو کوهی وویسو او نور یې جوماتونو ته ورکړې کافي د هغو په اعتبار سره ډېرې پیسې وي هغه یو هلک پکې ډېر زیات غریب دی د سبا بېګا یو هلک یو روپۍ پکې هغه ته میلاو نه شوه ټول یې واغستې کوهی او جومات ما ورته ویل ظالمه دا تا ته چا ویل دي چې ته جوماتونه جوړوه میراث څه ته وایي ته کویان وباسه دا خو ستا خویندې غریبانان دا خو د هغو حق دی ستا وروڼه ستا مور
هغه ته محتاج انت محتاج پاتې کړل تا خپل مور حصہ ورکړه اب استاد خزي لاس ته ناشته چې کاغه ور ډوډۍ ورکړه کاغه ور سره دوايو کړه کنه دا غي سدي راوغه ټوله دي کار ورکړه نو چې کوم دیندار خلک دي نو هغه زیات دا کارو کې چې مدرسې له ویسي جمعات له ویسي او څوک به په قابض شي مشکات شریف دا ورانه جلد چې ختمي اخري حدیث من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام چا چې د وارث میراث ختم کو الله به د جنت نه د میراث ختم کی جنت کې به د حصہ نه نو کدا په قران ظلم نه دی نو دا څه دی بیا کاغه دی خو راشي قرآن عظیم فرمای ستاسو د پاره د نبی علیہ السلام جون مولانا صاحب تاسو بیان کو دا بهترین نمونه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم څنګه او د نبی علیہ السلام خوشحالی او خادي څنګه وا د نبی علیہ السلام نکاحونه ودونه او د صحابه کرامو څنګه د نبی علیہ السلام د لونو رخصتی څنګه وا د نبی علیہ السلام په ژوند کې چې موږ نمونه دا غته کجوان دی نن د زوی او د لور په واده کې ټول مکمل يهودیت رانه نوت څوک چې غټي درجه ته نه رسي طاقت نه رسي کوپر د توانه پورې دی چې څومره کولای شي هغه خو کوي خو اخوا چې نشي کولای هغه ته بیا وایي زیره سادهګي به وکړو او کم چې کولای شي زمونږ دی علاقه کې شامیزو کې یو واده وشو لکه مسلمان دي سیګری آزاد ځان لکه دغه سی پیدا شوی د خریدي پشان ډیر ټوکېدل لري او دغه سی بده ختميږي نه د په مال کې چرته سو حقوق شته نه د په جسم کې سو حقوق شته وانکم الینا لا ترجعون بالکل داغه مصداق یو افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون الله ته واپس نشتی د مال له د خوخه ده حدیث ده قبر نه چې څوک را پاسي لا تزال قدم عبد زمکه بوله قدمونه نیولي چې تاسو خبرو د سوال جواب ورنکي پاره کې یو ده مال د کم ځای خرج کړو خرج دې کم ځای کړو چلو ستا خپل پیسې دا د ګټه طریقه دي صحیح ده تا حلال نوکری کړل حلال تجارت وکړل خپل ازمکه یو خپل باغ فصل دي خرج کړل عشر دي مور کړل باغ دی هم د شریعت مطابق خرج کړل هر څه دي کړی دي حلال پیسې رااله خو وس تاسو بدا کیږي چې پیسې دي خرج کړی کم ځای وا ناغواده شو شادي حال پاره کې واده کو نو دوش په واده یو شپه د نکریزو او بل بیا د واده وا نو هغه جنۍ له د نکریزو شپې له پسوار لسلاک روپۍ جوړ اغسته وا او د واده شپې له پشپار اسلاکا 30 लाख روپۍ خو سب د دوو جوړو شوي تاسو اندازه ولګو چې د خوراک او د غذا خرچاو په دی واده کې به نور څومره څه شي چې سب دوه جوړې په 30 लाख روپۍ او کسړی د دیو کا ته وایي چې پیر بابا دی د رسول پاک علیه السلام ځون هغه شو د بل یو کس هغه د زو ادو نو هغه سوغلو زمون په علاقې زمون د خلکو رواج دی چې ناوی له رنگینه جوړه کوي سره جوړه سو کوي سو شنه کوي خورنګدار جوړه کوي د يهودو طریقه دا چې هغه ناوی له سپینه جوړه کوي سپینه او هغه جوړه څنګه وی شي هغه یو په دې سر باندې وسره داسې تو ولګي دا جنې دنګ کی یو دو درې پټه په بره دنګ کی او هغه کمیس دومره وګدي چې دواړه طرف ته سره هغه سهيلي وته وي جنکې وسره نور رواني نو هغه سره دا کمیس پلاس کی چوت کړي راخو دی کی پلاس کی نیولې دا ناوي شي رواني نو هغه کس د زوی وادونو د کنیډا نه خپل ګور له هغه د يهوديانو جوړه راوغخته
او په هغه انداز ورسره په سر کړه او ښځې ورسره روانې کړې او د شادي حال کې بیا د هغې نه جنۍ روانه کړه. غرض دا و چې که تاسو ته زه یوازې مسلمان ښکارېږم چې زه مسلمان یم، نو زه ګوره یوازې مسلمان نه یم، زه د خپل انګور نه یهودان هم جوړولی شم، ما له یهودیت هم راځي، زه چې د زړې زمانې مسلمان نه یم. ستاسو د پاره د نبی علیه السلام ژوند قرآن وایي بهترینه نمونه ده. د هلک د کوره دا صورتحال د جنۍ د کوره په کومه خبره به تفصیل کوو. په جهیز کې دومره شیان راغلو. د پنجاب پخوا به مونږ تبلیغ کې راوړو، د پنجاب کې به ځای په ځای لیکلي وو جهیز لعنت ہے. نو خیر مونږ هغه وی چیرې څه جهیز ولې لعنت دی؟ لور له څوک سامان کوي نو په دې کې د لعنت